یو کس و افسر سړی و نو کرپ افسر و کرپشن به ډېر زیات کولو نو پیسې ورته میلاو شوې وې نو چېرته یو ځای کې ځان له ځمکه واخېسته هغې باندې کور تعمیر کو خو خوا کې ورسره مسجد و نو دا چې کم سړی ډېر داسې د عهدو مالک شي د دین نشه یو عجیبه نشه شي نو د شپې به تر ناوخته پورې وي خو خپل عیاشو فحاشو کې به لګیا و او سحر د اذانونو وخت کې به وده شو لکه د هغه څنګه سپی چې دی نو هغه سحر اوده کېږي غافلی ځکه الله د ده د دې ژوند نه برکت ختم کړی دی او چیلی د بانګونو مال پاسي الله پکې برکت ایښی دی څومره چیلی لالیږي مولانا روم رحمت الله علیه وی چیلی الالوه نه کمیږي ځکه قربانیانو کې خلک ځان لالی عقیقو کې ځان لالی صدقاتو کې ځان لالی او سپي څوک خو لالی نه او یو سپی په یو وخت باندې 12 بچي راوړي کم دي کاري په کوڅو کې 2 یا 3 به درته ښکاره شي وی د دې د زندګۍ نه الله برکت ختم کړی دی نو دی به د دې بانګونو مال اوده شو چې مؤذن به اذان وکړو دی راپاڅېد ورغ ورته وی اذان به په سپیکر کې نه کې زما خوب ته خلل راولې خوب مې خرابې هغه محلې والا سره مشورو کوي خپل کار دی کوي بعضې بوډاګانو به وی یاره موږ ته خو ګړی نه ښکاري اذان ته انتظار کو بعضو وی چې موږ خو په دې اذان راپاسو ته به سبا هم اذان کې خپل کار دی کوي چې په سبا باندې اذان کړی دی نو سړی راغلی دی هغه مؤذن یې وهلی دی چې څنګه هغه له غزار ورکه ګوره رب وی ان بطش ربک لشدید زما نیوکه داسې سخته ده چې زه دې راونیوه ما نه دې څوک نشي خلاصولی نو سړی مفلوجه شو یو لاس او یو خپې مفلوجه شوه چې کور ته لاړه پرېوتی دی نو دواړه خپې مفلوجې شو راغونډې شوې چې څنګه هغه د سړي یخني وشي ځان راغونډ کې کلک انخلي سړی داسې شو خو چې کله په دې عهده کې پاتې شي نو د سړي نشه نه کمیږي په نوکرې په کور کې دی نو هغه تم کنزل بدرت کوي نوکری له ډېرې ورځې لا نړ هغې یې وویسته چې کار نه کېده څه پیسې دله درکړي تر دې پورې چې نوکر یو تیزې هغې ورته دومره بد اخلاقه سړی دومره بد اخلاق وځې هغې هم ترې لاړه ښځې به یې خدمت کولو ښځې به یې دومره خدمت هم کولو باوجود د دې کنزل ورته کوه بدرد ورته وایه داسې خدمت مې وکړه هغسې او ورته وایي ته هم داسې هغې هم ورته کور پرېښودلې ده ورور ته یې ټیلیفون وکړو ورته وایي وی زما ښځه ډېره نااهله وه په سختۍ حالت کې زه پرېښوم ورته وایي ته راشه زما خدمت وکړه هغه رور یې راغه خدمت به یې کولو بچو ته وایي چې خیر دی رور مې دی چې څه وایي ګزاره ورسره کوئ هغه روندار به یې خدمت کولو کنزل بدرت او زه وړو به دې حده پورې چې بچي راپاڅېده او وایي دا څه مصیبت دی بچي هم زلمي دي د هغه رورې سړی نیولی دی دا کټ سره او بهر نور ته اچولی دی دا ګرمۍ کې چې کله د دې نور دا تپش راځي که نه دا سړی سم خوټ کوي او خو اوږې شوی هم دی څو کله اوبه نه راوړي هېڅ هم نه راوړي نو یو ماشوم سره یو 5 روپۍ دي او ورته ولې خیر یې غوښتو ده ورته یې ماله روټۍ راوړه هغه وله روټۍ راوړې ده ورته وي ماله خوله کې راکړه ورته یې نشم در کولی ما سره دومره وخت نشته بس که خورې وخوره که نه خورې خپل کار کوه نو هغه روټۍ را اوچته کال ته په څه زور نو چې څنګه هغه سپی په ځمکه باندې خوله ویې خوري دکه شانتې خوړه نو څه وجه وه چې هلته ده د هغه مؤذن بېادبي